نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زمونږ مسلمانانو مونږ راغلي اوس تبلیغ کې ماشاءالله الحمدلله الله جل شانه 3 ورځو له قبول کړي. دا راسه ملګري راغلي دي 3 ورځو له راغلي نو دې خوا رالو او ګشم کو نو د یو ونه د باټۍ او دغه ته رالو بټو ته رالو خښتې دې خښتې ته هم سوچ کو یا ملګري راته ووایي چې ته دې ته وګوره دې خښتې ته هغه راله وله ذهن را وګرځو ماله چې دا یو خښته ده دا د خاورې نه سازه شوې ده په سوانچه کې سازه شوې ده خو دا خښته په بټۍ کې لا پخه شوې نه ده په سوانچه کې خو سازه شوې ده خو په بټۍ کې پخه شوې نه ده دغه رنګې دا موږ په اوس په دیوال کې نشي لګولی ځکه چې دا کمزورې ده دا به ورجېږي دا به را پرېوځي دغه رنګې الله جل شانه دنیا ته انسان راولي دنیا چې دا د دې مثال د بټۍ دی او کم دینی کارونه چې دي حقوقات د دین هره شعبه ده هغه یو سوانچه ده او په هغې دینی کارونو باندې بیا عمل کول هغه بیا یو بټۍ مطلب پخېدل دي پکې هغې کې د انسان ژوند پوخ شي د انسان عمل پکې پوخ شي نو بیا هغه په هر څه کې لګي دیوال کې هم لګي عبادت هم کولی شي نو بیا ته مالک ته وایې چې مالکه دا کار ما چې دی دا خښته ما صحیح پخ کړی په دې باندې ما ښه کارګري کړې ده دغه رنګې الله جل شانه له مونږ ځو نو چې مونږ کچه لاړ نه شو چې مونږ ځان د خاورو نه الله جل شانه انسان پیدا کړی خاورو سره به خاوري کېږي یو ورځ نو دغه سوانچې ته چې مونږ او تاسو ځان وردن نه کړو او ځان سم کړو هسې نه چې مونږ وران لاړ شو او الله جل شانه په دربار کې پیش شو الله جل شانه به وایي یا سمه ده ما له دې څه شی راوړی دی یا په یاده ما له دې څه راوړي دي ځان دې په سوانچه کې پوخ کړی دی او که نه ځان دې راپسې کچه راوړی دی خو مونږ اوس خپل عقل نه کار نه الو عقل باندې هم پټۍ لګولې ده کمعقلتوب پټۍ پرې لګولې دنیا دپاره به خپله زندګي د تېروم د دنیا د خواهشاتو د لږې زندګۍ دپاره زه همیشه زندګي ځان له تباه کوم نه عزتمندو مسلمانانو د دنیا زندګي ډېره مختصر ده او خپل خواهشات د الله جل شانه په دین باندې قربان الله جل شانه څه فرمایي انسان یو ستا خوښه ده یو زما خوښه ده خو چېرې تا خپله خوښه زما په خوښه قربان کړه کېږي به هغه کومه چې ستا خوښه ده خو چېرې تا خپله خوښه زما په خوښه قربان نه کړه زه به تا په خپله خوښه کې رسوا کړم ذلیله به دې کړم بیړه به دله غرقه کړم کېږي به هغه بیا الله جل شانو فرمایي کومه چې زما خوښه ده نن انسان په خپله خوښه کې پریشانه دی ځکه چې الله جل شانه د منشا مطابق موږ زندګي نه تېرو او مختصره زندگی ده سر بدل سخو ګوم هو الله جل شانه ته تعلق برابر کوي الله جل شانه په لار کې روزي تبلیغ کوي او خپل منځونه سم کوي خپل عبادت سم کوي ځکه چې الله جل شانه ته سبب وړاندې کو الله جل شانه دې موږ او تاسو په دې خبرو د عمل کولو توفیق ورکړي